محترمو مسلمانانو ورونو، دا نن مونږ او تاسو چې کومه مدرسه کې ناست یو، دا داسې نه ده چې یو سړی یو فکر وکړو او د هغه فکر په نتیجه کې یو عمل وکړو، یو عمارت یې جوړ کړو، دلته کې یو مدرسه شروع کړو، بلکې د دې مدرسې شاته یو تسلسل دی او یو سند دی. هغه تسلسل د دوانو جانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته رسي. دا مدرسه د هغه تسلسل یو کړۍ ده او یو حصہ ده. د دې سر چې کوم دی هغه د پیغمبر علیه السلام زمانه ده او د پیغمبر علیه السلام هغه وخت. پیغمبر علیه السلام فرمایي انما بعثت معلما، زه یو استاد او معلم را لېږلی شوی یم. نو د دې مدرسې ټولو نه ړومبی استاد هغه د دوانو جانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. چې کله د دغه تعلیماتو سلسله شروع شوله، نو بیا دا مروجه طریقه خو نه ده چې داسې به تعمیر وشي او بیا به دغه نصابي تعلیم وي، دا به نظامي تعلیم وي. خو د دې مدرسې چې کوم ماخذ دی هغه قرآن او حدیث، د هغې د تعلیماتو هغه سلسله شروع شو. ټولو نه ړومبۍ مدرسه هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل کور مخې ته یو داسې جومپړۍ غوندې وه، هلته کې شروع. هلته به د قرآن عظیم الشان تلاوت کوو، مونځ به کولو، د کفارو ښځې او ماشومان به راتلل، هغوی به چې کله دا کلام واورېدلو ډېر زیات په حیرت او استعجاب کې به پرېوتل او بیا به ورځ په ورځ دا ګڼه زیاتېدله. نتیجه دا راووتله چې کفارو سرداران راجمع شو، په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې بندیخ ولګو چې نور به ته دلته دا مدرسه نه چلي. اینه بعد دویمه مدرسه بیا دار ارقم، چې هلته کې به د مکې مکرمې څومره صحابه کرام مسلمانان شوي نو مسلم دي، دا به راجمع کېدل. هلته به د قرآن او حدیث تعلیماتو زده کړه کوله. 30 نه 40 پورې 40 کسان به دغلته راجمع وو. د دې دپاره به باقاعده انتظام و، رهایش به هم دغلته و، خوراک څښاک به هم دغلته و. او یا به کله پیغمبر علیه السلام چا کره میلمانه کړل، نادار صحابه کرام دي، وسایل نشته، خو د دې باوجود یو منظم طریقه او ترتیب شروع دی د مدرسې د قرآن او حدیث د تعلیماتو د زده کړې او د خپرولو. او دغه رنګې یوه مدرسه بیا هغه وه چې کله پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې صحابه کرام ولیږل مدینې منورې ته چې تاسو لاړ شئ د هغه مسلمانانو ته د قرآن او حدیث تعلیماتو زده کړه وکړي. او دغه رنګې بیا په مسجد قبا کې یو مدرسه جوړه شوله. خو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو، د هجرت نه بعد به بیا خلک راتلل ګیر چاپیر چلنه، او هغوی به چې کوم دی دا غوښتنه کوله چې مونږ قرآن زده کړو او ستاسو تعلیمات زده کړو. نو د هغوی دپاره باقاعده ټولو نه پیل او منظم ترتیب هغه د اصحاب صفه و مدرسه وه. د دې نه مخکې چې کومې مدرسې وې دا هم مدارس، خو د دې هغسې تنظیم نه و شوی، هغسې نظم سازي نه وه شوې. خو چې کله اصحاب صفه و مدرسې قیام وشو، هغې نه بعد دا یو باقاعده ترتیب شروع شو. او یا اتیا صحابه کرام په دې کې موجود و هر وخت. دا تعداد به کله 400 ته هم ورسېد. او دلته و پیغمبر علیه السلام هغه خپل ملګري دیره کړي که کوم مقصد چې د دنیا نه بالکل کټ شوي دي، هغوی زموږ د دنیا مال او متاع نه ده پکار، د دنیا اسباب مو نه دي پکار، جیدادونه او دولت مو نه دی پکار. زموږ مقصد د ژوند هغه الله رب العزت کلام زده کړه ده او ستاسو د تعلیماتو زده کړه ده. نو بیا به د هغوی د خوراک څښاک انتظام، د هغوی د رهایش انتظام، د هغوی نور چې څومره ضروریات زندگی دي د هغوی انتظام، دا پیغمبر علیه السلام خپله کول. چې کله به زکات رالو، صدقه به رالله، د دې څه اموال به رالل، هغه به یې ورولېږل اصحاب صفه. او چې کله به چا څه هدیه یا تحفه راولېږله، نو بیا به د اصحاب صفه چې دا صفې مدرسې څومره طالبان دي او صحابه کرام دي دا به یې راوغوښتل او خپله به هم ورسره شامل شو، هغه هدیه او تحفه هغې کې به یې د ټولو برخه وکړل.
د هغې نه بعد بیا د خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په ژوندانه کې دا سلسله نوره هم خوره شوله. ولې چې هر صحابي دا په خپل ذات کې یوه مدرسه وه. هر صحابي په هغه کې هغه ټول صفات راجمو، هغه ټول کمالات پکې راجمو کوم چې نن وخت کې یو انسان کې نشي جمع کېدی. یا که چا کې جمع وي نو هغه ته موږ ډېر زیات لوی القابات ورکو او خطابات ورکو. شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، جامع المعقول والمنقول، امام العلماء، استاذ العلماء، هر صحابي کې دا ټول صفات او کمالات او د خوبیان راجمع وي. او بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا سلسله مخکې خوره کوي، کوم صحابي د خطبه حجة الوداع په موقع باندې د کوم صحابي مخه کوم طرف ته او مغه طرف ته روان شو د دین د تعلیمات یې ورسوي. نو د خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په ژوندانه کې دا سلسله نوره هم وسیع شول. بیا چې کوم اسلامي خلفا او عمرا رالل هغې نور دې ته چې کوم دی وسعت ورکو. په شپږمه صدۍ هجرۍ کې دا سلسله هندوستان ته هم رالله او په 100 کاله دنه کې هندوستان د علوم او فنونو مرکز وګرځېدو د ټول عالم دپاره. د ټولې دنیا نه به خلک راتلل دلته کې به چې څومره علوم او فنون دي، که هغه عصري علوم دي او که دیني علوم دي، په هغې کې به مهارت حاصلول او د هغې زده کړه به کوله. او باقاعده دې مدارسو ته د حکومت سرپرستی حاصله وه. صرف د دلی په ښار کې 1000 مدارس جوړو. 1000 د سند ټټه یو ښار دی، په هغې کې وړوکی غوندې ښار دی، 400 مدارس پکې جوړ. او دا چې څومره مدارس جوړو د دې ټولو نظام او د دې ټولو خرچه د دې ټولو چې کوم د دې انتظامات دي دا به حکومت وقف کول. دې دپاره باقاعده جاګیرونه وقف کړي، اموال او دغه رنګې آمدنۍ ورله وقف کړي چې د فلاني فلاني ځمکو نه، د فلاني فلاني مارکیټ نه، د فلاني علاقې نه چې کوم آمدن راځي دا به د دې مدرسې په مصرف کې خرچ کړي. 30 لاک پورې به د یوې مدرسې خرچه وه او په زرګونو طالبان هغوی به دغه علوم حاصلول او ټولې دنیا کې به خورو. 1835 کې لارډ میکالې چې کله دغه د نظام تعلیم صدر شو، د یو دستور او اصول پیش کو، وی زمونږ مقصد په هندوستان کې د داسې کسانو داسې افرادو تیارې دی چې هغه د جسم او رنګ او نسل په اعتبار سره هندوستانیان وي خو د فکر او دماغ په اعتبار سره دا انګلستانیان وي، انګریزان وي. د دې دپاره خپل نظام تعلیم راوړو، میشن سکولونه جوړ شول. د هغې پس پرده مقاصد یې څه دي؟ د عیسایت تبلیغ دی. او ظاهري جامع ورله څه ورکړه؟ وایي موږ عصري علوم ښایو او عصري علوم به څنګه ښایو او بیا د مراعات لالچ هم ورکو. وایي چې چا د میشن سکول نه څوک فارغه شو هغه ته به دا د نوکري میلاویږي، هغه ته به د سرکار نوکري میلاویږي، هغه ته به دا د مراعات میلاویږي، دا به یې تنخواهي د فراغت نه بعد به دا د پنشن وي. کمزوري مسلمانان هغه طرف ته راغب کېدل شروع شو. او چې کوم اسلامي مدارسو د هغې چې کوم مصارف او اوقاف سره د دې تعلق په هغې باندې قبضه واچول. نو مدرسو ته به چې کوم آمدن راتللو، د دې چې کوم اخراجاتو، د دې چې کوم انتظاماتو هغه په ټپه ودرېدل. ځکه چې هغه کوم اوقافو محکمه ده هغه هغې په خپل لاس کې واغېستله، قبضه کې واغېستله، په مدرسو باندې خرچه بنده کړه. خامخا چې یو مدرسه ده، یو اداره ده، هغه کې استاز دی، طالب دی، د هغې اخراجات دي، ضروریات دي چې هغه نه پوره کېږي، خلک منتشر کېدل شروع شو، خواره شو. هغه مدرسې چې هغه 400-500 کاله د هغې یو تسلسل پاتې دی، یو شان او شوکت او په ټول عالم کې د هغې یو شهرت دی، 20 کاله کې دنه ټولې ودرېدلې او بندې شو. بیا ورپسې جنگ ازادي وشوله. د دې نه بعد بیا علماء دیوبند مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله تعالی علیه هغه سوچ وکړو چې عصري علوم خو دې ښایي موږ له پکار دي کوم دیني علوم چې موږ ته د خپل اکابرینو نه میراث پاتې دی د هغې تحفظ وکړو، د هغې د حفاظت لار برابر کړو. همدغه مقصد دپاره دی د دارالعلوم دیوبند قیام وکړو چې دلته کې به صرف قرآني علوم، صرف د احادیث علوم، صرف د انسان د عقایدو او دغه رنګې د تفسیر، اصول تفسیر او حدیث او فقه به ښودل کېږي. عصري علوم چې کوم دي هغه هغوی پوه شه کار پوه شه.
نو د دې مشن دپاره د دارالعلوم دیوبند قیام وشو او د یو طالب او یو استاذ نه دا تسلسل او سلسله شروع شوله. نن الحمدلله د تاسو چې کومه مدرسه کې ناست دا دارالعلوم دیوبند د هغه تسلسل د هغه زنځیر یو کړی دی. د دې مدرسې باندې مولانا فقیر محمد صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه هم په دارالعلوم دیوبند کې سبق ویلو. هغه هم د دغه اکابرینو او د دغه اکابرینو چې کوم روحاني اولاد دي هغې سره پاتې شوي. لکه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا هم د دارالعلوم دیوبند فاضل دی، هغه سره پاتې د هغه په صحبت کې پاتې. بیا چې پاکستان ته رالو دغه تعلیم نور د خورولو دپاره چې کوم دی هغه ابتدا او آغاز وکړو د دې سلسلې. نو د دې مدرسې قیام وشو. د دې نه بعد بیا د جامع امدادالعلوم د صدر مدرسې قیام وشو او د دې نه بیا نورې مدرسې دغه رنګې خورې شو. نو نن دا مدرسه دا داسې نه ده چې یو سړی وایي چې دا د یو کس یو شخصي هغه سوچ او د هغه فکر په نتیجه کې دا یو عمارت جوړ شو، دا یو جومات جوړ شو، نه، بلکې دې پسې وروسته ډېر یو لوی مقصد او تحریک و. هغه مقصد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې نه چې کوم مدارس را روان دي د هغې تسلسل باقي پاتې کېدل، چې هغه سند هغه هم دغه رنګ په اتصال سره مخکې روان وي. څنګه چې موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمودات او احادیث را ورسېدل، څنګه چې موږ ته د الله رب العزت دا کلام را ورسېدل، اوس دغه کلام خدمت وشي، د دې ترویج او اشاعت وشي او مخکې خور کړلی شي. همدغه مقصد دپاره دا مدارسو قیام وشو. بیا دویم سوال دا دی چې په دې مدرسو کې څه ښودل کېږي؟ کوم چې د حفظ مدارس دي په هغې کې د الله رب العزت د کلام زده کړه کېږي. اول چې کوم دی په ناظره باندې د قاعدې نه شروع شي ماشوم، چې کله شپږ اووه کالو ماشوم دی استاذ ته کښېني دته قاعده نوراني قاعده شروع شي. د نوراني قاعدې نه بعد دی په ناظره باندې قرآن شروع کړي، د ناظرې نه بعد دی په حفظ باندې قرآن شروع کړي. حفظ چې کله وکړي حافظ وګرځېږي د الله کلام ټول یاد کړي په سینه کې محفوظ کړي، د دې نه بعد بیا نور علومو سلسله شروع شي. او بیا د حفظ نه بعد بیا دویمه مرحله هغه د درس نظامی ده، موږ چې ورته وایو عالم فاضل چې دا جوړېږي نو د هغه علومو سلسله شروع شي. په هغې کې ورته څه ښایي؟ هغې کې ورته همدا کم کلام چې ده یاد کړی د الله رب العزت د دې معانی د دې تفسیر او تشریح ورته ښودلی کېږي، او د دې معانی او تفسیر او تشریح د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اقوالو په رڼا کې د احادیثو په رڼا کې ښودلی کېږي. بیا چې کوم د احادیثو کومې مجموعې دي کومې ذخیرې دي داسې راغلي په تسلسل سره او په سند سره هغه احادیث ورته ښودلی کېږي، د هغې زده کړه کېږي. بیا د هغه احادیثو نه چې کوم احکامات واضح شوي، دارنګې د دې کلام الله نه چې کوم حکمونه د الله رب العزت واضح شوي دي هغه ورته ښودلی کېږي. د کلام الله د حکمونو د کومو خبرو کولو حکم دی، د کومو نه منع راغلی ده دغه علوم، د کوم عبادت کول حکم دی، د کومو شیزونو نه منع راغلی ده. دغه رنګې په احادیثو کې د هغه عبادتونو د کومو خبرو کولو حکم دی، دا به څنګه کوو، د هغې طریقه ښودلی شوې. دا بیا ځان له یو علم جوړ شو چې هغې ته د فقه علم ویلی شي، چې په هغې کې انسان ته دا فرق حاصلېږي چې بی دا اوامر دي، دا د دې خبرو کولو حکم راغلی دی، د دې خبرو نه منع راغلی ده، د دې عبادت کولو حکم راغلی، د دې عبادت وخت څه دی، د دې ټایم څه دی، د دې طریقه څه ده، او دغه رنګې د دې مقدار څه دی. نو دا ځان له یو علم وګرځوي چې هغې ته علم فقه ویلی شي. او دغه رنګې د انسان عقیده به څه وي د دې کلام الله او د حدیثو په رڼا کې، چې انسان په دنیا کې اوسېږي دی به خپل عقاید څنګه عقاید لري، دی به د الله رب العزت متعلق څه عقیده لري، دی به د توحید عقیده زده کي، دی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق څه عقیده لري، دی به د ختم نبوت عقیده زده کي، دی به د ملایکو متعلق څه عقیده لري، دی به د قضا او قدر متعلق څه عقیده لري، دی به د قبر متعلق څه عقیده لري، دی به د حشر متعلق څه عقیده لري. نور چې څومره دا عقاید دي بنیادي او په دې کې بیا تفصیل دا په دې مدرسو کې ښودلی کېږي. نو د مدرسو نصاب تعلیم څه دی؟ ټولو نه پهله د انسان د عقایدو اصلاح، بنیادي ستن د اسلام هغه ده د عقایدو اصلاح. د هغې نه بعد بیا د کلام الله معانی او د هغې تشریح، بیا د علم حدیث هغه تعلیم، بیا د علم فقه تعلیم، او د دې سره تړلي چې بیا نور څومره علوم دي. نو دا د مدرسو نظام او نصاب تعلیم دی. او سوال دا دی چې یو سړی دی هغه په دې مدرسه کې علم حاصل کو، هغه دا حفظ وکړو، کلام الله په خپل سینه کې محفوظ کو، دته څه حاصل شو؟ دته څه فایده ده؟ دته ذاتي څه فایده حاصلېږي؟ ورځ د قیامت باندې هغه سخت ورځ باندې
چې کله هر انسان په پریشانی کې مبتلا دی، پلار د زوی نه تختی، رور د رور نه تختی، مور د بچی نه تختی، په دغه عالم کې به دې حافظ د قرآن ته وویلی شي اقرأ ورتقي ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. ای د قرآن قاری قرآن وایا لکه څنګه به چې تا په دنیا کې لوستل. فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قرآن وایا او د جنت په درجاتو باندې خېږي چې کوم د ستا قرآن ختم شو هغه ستا مقام او مرتبه. دا د دې حافظ قرآن مقام دی. نو مور پلار وی چې سید ما خو بچي حافظ جوړ کو، ما د پاره سم مقام دی. هغه د پاره هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي او ورځ د قیامت باندې د دې حافظ قرآن مور پلار د داسې یو تاج ور په سر کړلی شي چې د هغه نظیر په دنیا کې نشته، مثال په دنیا کې نشته. چې کله دا مور پلار دی میدان ته راښکاره شي نو د نور غوندې رڼا هغه به مدم شي، هغه به توره شي، دا رڼا به په هغه ټولو باندې چې کوم دی نو غالب شي. داسې رڼا چې د هغې مخې ته د نور رڼا هېڅ ده، داسې تاجونه ور په سر دي. او لس کسه داسې چې هغه باندې د جهنم اور واجب شوی دی، دته به دا اتارټي او سفارش میلاو شي چې او بالکل تاسو دا اختیار دی. لس کسه چې په هغې باندې د جهنم اور واجب دی، د جهنم نه روباسه جنت ته داخل. دا مقام او مرتبه. بیا چې کله یو سړی وایي زه علم کوم، علم حاصلوم، په خپل بچي باندې زما بچی علم کوي، هغه دپاره څه فضیلت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من سلک طریقا یبتغي فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنه. زمونږ د دنیا ته راتګ مقصد، زمونږ دا دلته کې دومره کړاو دا ژوند د دې ټولو خلاصه څه ده چې انسان د الله رب العزت عبادت وکړي. زمونږ مقصد د دنیا ته راتګ هغه عبادت دی او د دې عبادت په نتیجه کې به مونږ نه الله رضا شي او چې الله رضا شي نو مونږ له به ثمره سره کې جنت به راکړي. او دغه جنت لار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښودلې ده. وایي څوک چې د علم په تلاش کې ووتو په سفر باندې دته به الله رب العزت د جنت لار اسانه. دغه رنګ زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. نامه اعمال بند شي د انسان چې کله دی وفات شي، درې شیزونه داسې دي چې هغه د پسې هغه سلسله وکاته جاري. لومبنی څه شی دی؟ ولد صالح يدعو له. د داسې یو بچی شته دی، داسې یو اولاد یې پرېښی دی چې هغه د دپاره دعا کوي، دا به چې کوم دی دته میټر چالو دی دته هغه ثواب میلاوي. دویم صدقه جاریه، داسې یو کار خیر یې کړی دی چې د هغې هغه نفع خورېږي او هغې هغه د نفع چې کوم ثواب دی دته میلاوي. یو جومات یې جوړ کړو، خلک رالل په جومات کې مونځ کوي، دایمي یو سلسله د عبادت شروع ده، دته هغه ثواب د مرګ نه پس هم میلاویږي. یو مدرسې جوړه کړه، په هغه کې د قرآن او د حدیثو د علومو زده کړه کېږي او خورول کېږي، د هغه کم ثواب میټر چې کم دی د پسې چالو دی هغه دته میلاوي. چېرته په لاره کې کوې جوړ کړو، مسافرو له یو سرای جوړه کړله، مریضانو دپاره یو هسپتال جوړ کړو، هر هغه کار چې هغه جاري دی د هغې نفع جاري ده د هغې ثواب به دته میلاوي. او دریم او علم ينتفع به، دریم هغه شیز هغه علم چې د هغې نه فایده اخیستل کېږي هغې به دته ثواب میلاوي. دا خپل یو ډېر لوی عالم دی، تصنیف او تالیف کار کړی دی، کتابونه لیکلي، تفاسیر لیکلي، د حدیثو شروحات لیکلي دي، احکام د الله بیان کړي، هغې نه خلک فایده اوچتوي. هغه علم دی هغه ورځ ته ورځ چې کوم دی هغې نه خلک فایده اوچتوي، د هغې ثواب د پسې جاري دی. یا یو کس دی هغه خپله داسې علمي کار نه دی کړی، په یو مدرسې ته لاړو، قاري صاحب ته وایي چې قاري صاحب په دې ماشوم باندې د یو ماشوم په حافظ کېدو باندې څومره خرچه راځي؟ مثال د ده د میاشتې څومره خرچه ده؟ وایي د ده 5000 د میاشتې خرچه ده، په دې کې 3 ټایمه د ده خوراک سکاک دی، د ده د رهایش تنظام دی، د ده ګیس بجلي بیل دی، د ده استادانو تنخوا ده، د ده د ملازمینو چې کوم د ده په خدماتو کې لګیا دي د هغې تنخواګانو، نو 5000 د میاشتې د خرچه ده. ښه یو ماشوم په څومره وخت کې حافظ کېږي؟ یاره کم از کم 3 کاله پې لګي، زیات نه زیات 15 کاله. دا واله د 15 کالو د 5000 په حساب باندې خرچه واله یو ماشوم حافظ کا. دا حافظ چې کله قرآن تلاوت کوي او دغه رنګې دا قرآن نورو خلکو ته ښایي، دا سلسله روانه شوه، دا یو چشمه ده روانه شوله، د دې ثواب به درته میلاوي. یا یو مدرسې ته لاړو چې بی یو عالم چې نن سبا وخت عالم جوړېږي په هغه باندې څومره وخت لګي؟ یاره 8-9 کاله ترمیان خرچې څومره د 5000 د میاشتې خرچه ده. ښه حساب یې وکړه 10 کالو پیسې چې کوم دی ما ورکړي، یا هره میاشت ورځي 5000 روپۍ جمع کوي، 10 کاله کې یو کس دی هغه عالم شو، د ده په مال باندې د ده په خرچه باندې 10 کاله بعد چې کله هغه عالم شو هغه نه چې کوم خیر خورېږي په هغه ټول خیر کې د ده ثواب. ښه بیا دا داسې نه ده چې د ده د مرګ سره دا منقطع شول، ولد صالح چې کوم نیک اولاد دی هغه چې کله مړ شو دا سلسله ختمه شوه.
خو دا د علم سلسله داسې سلسله ده چې دا ودرېږي نه په ځای باندې، دا خورېږي. څنګه خورېږي چې دا عالم جوړ شو، دا به سبا بل عالم جوړي، هغه به بل جوړي، دا سلسله او دا به رواني او دغه رنګې خورېږي. نو تر څو پورې چې دا سلسله د علم روانه ده دته هغه ثواب ورته ملاوي. نو اول دا میاشت داخلو ده، په دې کې ټولو نه لومبی کوشش دا وکړو چې خپل اولاد وقف کو مدرسې ته، د قرآن دپاره د حدیثو دپاره خپل اولاد وقف کو، خپل اولاد ورکو. چې اولاد دې ورکو هغې کې دا درې واړه ثوابونه تا ته ملاویږي. څنګه؟ یو خو ولد صالح شو چې یو سړی د قرآن او حدیث علوم حاصلوي، دا به نیکمله اولاد، دا به مور پلار دپاره دعا کوي. نو دا دې طرف نه هم ستا کاته جاري شوله. بیا چې کله تا اولاد وقف کو خامخا په هغه باندې به خرچه هم کې که نه، هغه له به پیسې هم ورکې، د هغه د خوراک څښاک بندوبست به هم کې. نو دا د علم کې معاونت تا وکړو، دا د مرګ نه بعد دا سلسله هم په تا پورې جاري شوه او صدقه جاریه هم شوله. اول لومبی کوشش دا وکړو چې خپل اولاد وقف کو. که بیا یو سړی وایي چې زه خپل اولاد نشم وقف کولی، بیا لاړ شو د دې مدرسو سره دې سره تعاون وکړو، معلومات وکړو، بی دلته ستاسو خرچه څومره ده، خپل ځان خپل وس مطابق د یو طالب علم د دوو طالب علمانو د لسو کسانو د هر چا چې څومره وس دی د هغې خرچه د خپله ذمه باندې والو، په خپله ذموارۍ باندې. بی قاري صاحب دلته به تاله راځي د میاشتې د یو د دوو د پنځو د لسو طالب علمانو خرچه به زه در کوم. نو دلته چې کله تا مدرسې ته د خپل تعاون راوړو، دې کې تا ته دوه قسمه ثواب میلاو شو. یو ثواب خدا دی چې دا طلبا دي د دې وس دس نه کېږي، په دې باندې د زکات او د مستحقینو دا پیسې لګي. نو ستا د پیسې په مدد سره د یو مستحق امداد او مرسته وشوله، غریب سره د تعاون ثواب درته میلاو شو. دا دومره اهم نه دی، دا په هر ځای کې حاصلې دي. دویم اهم ثواب هغه تا ته د دې میلاو شو چې تا د قرآن او حدیث د تعلیماتو د ترویج او د اشاعت او د خورولو کې خپل کوششونه شامل کړل، د دین د خورولو کې تا خپل کوششونه شامل کړل. د هغې د وجې چې کوم دی تا ته دا دویم ثواب او دا د ټولو نه افضل او اعظم دی. لہذا دې باره کې چې کوم دی فکرمند شو، څومره مدارس دي، بالخصوص بیا ګاونډ کې تاسو دا مدرسه تاسو سره ده، د دې دپاره چې کوم دی د دې سره څومره موږ نه مثال کم تعاون کېدی شي، دلته کې راشو هغه استاد سره کینو، هغې سره خپل چې کوم دی هغه څومره کم تعاون دی هغه ورسره ښکاره کړو. او نور چې څومره مدارس دي د پاکستان بیا د پېښور چې څومره مدارس دي، هر څه د هغې ټولو دپاره چې کوم دی فکرمند چې دا ټول زموږ ذمواري ده. الله رب العزت دې څه مو ویل څه مو واورېدل، په دې باندې مال او تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.